الله الرحمن الرحیم. ګوره محترمو، موږ د افعال بحث شروع کړو. نو کله چې موږ د فعل معروف او د مجهول بحث وی، نو د هغې نه پس به داسې ماشوم ته وایي چې یو فعل لازم دی یو فعل متعدي دی. نو ګورئ، فعل لازم دا دی چې دا به په فاعل باندې تام وي، لکه جاء زیدون. جاء فعل، زیدون فاعل. فعل سره خپل فاعله جمله فعلیه خبریه. او متعدي دا دی چې د فاعل نه پس به چې کوم دی یو مفعول به ورپسې راغلي. نو که یو مفعول به راغلي نو دې ته متعدي به یک مفعول. ضرب زیدون امرا. ضرب فعل، زیدون فاعل، امرا مفعول به. فعل سره خپل فاعله مفعول به جمله فعلیه خبریه. کله به د دې فعل نه پس چې کوم دی نو دو مفعول هم راغلي. اعطیت زیدا درهما. نو زیدن مفعول اول او درهمن مفعول ثانی. نو په دې باندې به ماشوم پوهېږي چې د فعل نه پس چې کوم دی نو یو مفعول هم راځي، دوه هم راځي. او دا زیدن درهمن باندې به پوهېږي چې دا به چې موصوف صفت نه دی، بلکې دا مفعول اول دی، مفعول ثانی دی. دغه شان به ورته بیا ووایي چې د دې فعل نه پس درې مفعول هم راتللی شي. علمت زیدن امرا فاضلا. نو علم د فعل فاعل، زیدن مفعول اول، امرا مفعول ثانی، فاضلا مفعول ثالث. فعل سره خپل فاعله او درې واړه مفعولونه جمله فعلیه خبریه. نو په دې طریقې سره ماشوم پوهېږي چې بچي دا د داسې قسمه دغه راشي دي جمله فعلیه راشي، نو دا به زیدن درهمن یا زیدن امرا فاضلا دا به په خپل منځ کې موصوف صفت نه جوړېږي، بلکې دا په مفعول اول، مفعول ثانی، مفعول ثالثیه. نو په دې طریقې سره ماشوم ته دا هم ښودل پکار دي چې مفعول چې د فعل نه پس یو مفعول هم راځي، دوه هم راځي او درې چې کوم دي نو هم هغه راتللی شي. دا مثالونه هم ورته ورکړي او دې کې ورسره کوم دي نو اجرا هم وکړي.